خلک ښځو ته کنځل کوي دا ګناه ده ډېر خلک ورته پلار یادوي رور ورته یادوي دا ناروا دي مور ورته یادوي ګناه ده په خپل لاس کې د ستا لور واده ده که هغه څوک وایي ته خفه کېږي که نه خفه کېږي ستا خور بل ځای واده ده که هغې ته څوک کنځل کوي او تا یادوي خفه کېږي که نه خفه کېږي نو دا تا سره چې ده دا هم د چا لور خور ده که نه نو والته کول به بلکل د ښځو نه کوې په شریعت کې ګناه ده منه دي بلکل دریم نمبر کې دیم دغه دوه قسمه او ګورې یو خبره ته کوم څوک چې ښځه وایي کور کې به برکت نی ګورې زه اکثر د خپلو طالبانو ته ویم هر چا سره ټرت خو ښځې سره نه ټرت دا ذهن کې واچوئ ښځې سره به څنګ جون تېری هغه درته ښیم وال ټکول منه دي نه به وی خیرې به راته پټې کوي ته به وځې خیرې به راته کوي او که دام نه کوي نو الله خو ویني که نه ظلم ولې کوي رسول الله مبارک فرمایي وی ښځې عوان فی ایدی تاسو په لاسونو کې قیدیانې دي دا ښځې که ته پلار کره پرېږدي ځي که ته نه پرېږدي نشي تللی غریبان که ته ډاکټر له ځه ځي که ته نه پرېږدي څوک به بوځي نو دې سره به ښه سلوک کوئ قسم په الله رسول الله مبارک چې کله وفات کېږي مرض وفات کې یو څو وصیتونه کړي یو پکې دا و الا فاستوصوا ښځو ته خیر ورسوئ فاتقوا الله فی النساء د ښځو په حق کې د خدای نه ویریږئ فانهن عوان فی ایدیکم دا تاسو سره قیدیان دي نو هلته کول منع دی نو ښځه به پسه سمیږي په شریعت او په دین رسول الله مبارک شمایلو کې راځي ما ضرب امرأة ولا خادما قط په خپل جون کې نه بیبي وهلې ده او نه چې ته غلام مرایې وهلې دي والی نه دي کړې خو د ټولې دنیا د ښځو څکې او د سړو اخلاق او خوی را یو ځای کا قسم په خدای کې د بیبي عایشې اخلاقو ته د ګرد د خپې دوړې ته مو رسېږي دا په څه دا په دین دا په شریعت ښځو ته دین وښایئ شریعت ورته وښایئ